خدای دنیاوی عصري تعلیمي لپاره کامیاب وګرځي او د دینی تعلیمونو مرکز وګرځي او خدای یو خشکا د دې کلیو د علاقې لپاره د خیر ذریعہ وګرځي زموږ د بچو لپاره د کامیابی ذریعہ وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم بادشاہ صاحب ابل بادشاہ صاحب څه شو او دغه کیږي تاسو خو بسم الله کیږي دعا کیږي بیا یو دعا کې چې الله پاکي کامیاب کړي الله د خیر کړي الله د خوشحالي کړي او الله بادشاہ دا یو کامیاب اداره د تعلیم لپاره وګرځي خو دنیاوي تعلیم سره د دینی تعلیم پکې کلاسونه الله بادشاہ شروع کړو صلی الله امين بسم الله الرحمن الرحیم ځانو بسم الله خان شیرخو د ملګری نصر الله خان خټک سره تاسو په خدمت کې د څنګه حاضر یم الحمدلله وګورو تعبیر چې کوم دی نو هغه شوی دی تنګي یو پسماندګي رخه طرف ته پرمختګ شروع کړی دی ډېر تعلیمي ادارې چې کوم دی په تنګي کې شته دي خو په دغه تعلیمي ادارو کې یو بل تعلیمي اداره چې هغه ایجوکیټر چې د پاکستان د ټولو نه مقبول ترینه په نجی تعلیمي ادارو کې یادېږي ایجوکیټر د ایجوکیټر تعلیمي افتتاح چې کومه ده هغه الحمدلله زمونږ په لاس وبادن په دغه پروګرام کې کېږي تاسو ته به ښایو خو دا مین روډ دی دا د چونګې دی تنګي موډ دی بلکې یونایټډ سینجي چې کومه دی یونایټډ سینجي بیا ایجوکیټر سره خوا کې سپورټس کمپلیکس دا وګورئ جي سپورټس کمپلیکس چې کوم دی نو ډایرکټ په موږ تاسو چې کوم دی نو ایجوکیټر دغه کېږو دننه کوو دا پارک دی د ګاډو پارک دی کار روان دی خو بلډینګ چې کوم دی په کوم انداز کې جوړ شوی دی ګراوډ ورسره شته بله ده چې کوم دی نو په دغه بلډینګ کې چې کومې کټکې جوړې شوي دي د هغې د چې کوم دی تاسو د بار لوک چې کوم دی سړکونه او خاموشي هغه هر څه چې کوم دی نو په نظر به راځي ماشوم ته پکې یو ډېر ښه سکون هم میلاویږي تعلیم هم میلاویږي یو خو کتونکو لکه په دغه د ایجوکیټر باندې نن خبرې اترې کوو او د خپل تنګي تحصیل د ترقۍ خبرې کوو چې کله زموږ د تنګي تحصیل د ترقۍ خبره راشي هغې کې کومه تعلیمي اداره پرمختګ کوي نو موږ وایو چې څومره ستاینه یې کوو نو کمه وي خو د داسې قسمه تعلیمي ادارو موږ ته ضرورت په دی و چې دا خلک به خپل بچي چې کوم دی پېښور ته بیټ آباد ته نور ځینو ته چې کوم دی نو بوتلې ده دې کې لا کار روان دی تاسو وینئ ابتدا ده لا دا ماشومانو لپاره چې کوم دی جولې چې دلته کې به هغوی په دې ټول چمن کې به ورته دغه هر څه لګوي نن صرف د دې ابتدا وشوله دا چمن دی باقاعده دا تاسو وینئ چې دا به بیا چې راځو دویم ځل باندې نو دا به تک شین وي دا هم تک شین وي دې کې ماشومان چې کوم دی نو باقاعده لوبې کوي مفت داخلي شروع او مفت داخلي دې وخت شروع دي ښه ستاسو لپاره دا یو ډېر ښه دغه دی کلاس روم کتابخانه ایڈمنسټریشن آفس پرنسپل آفس داخل استقبالیه دا ابتدا بورډ چې کوم دی نو هغه موږ تاسو ته ښایو د ایجوکیټر دا ګورئ چې ما تاسو ته وویل چې بلډینګ په کوم انداز کې جوړ شو نو دې دپاره بلډینګ هم ډېر ښه جوړ شو ورسره چې کوم دی نو دلته کې کینټین به په دغه دننه وي نو ټول هغه ضروریات چې هغه دلته کې په نورو تعلیمي ادارو کې نشته دی نو هغه په دغه د ایجوکیټر کې شته د ایجوکیټر خپل هم یو نوم دی خو لکه دا موږ تاسو ته ابتدایي هر څه ښایو دا چې وخت سره چې کوم دی نو دې کې به تاسو ډېر چینجز وینئ دې کې لا کار روان دی دا 3 چته بلډینګ دی او دې وخت کې 2 چته چې کوم دی هغه مکمل دی او ښکلې کولو کشاده کمرې د ماشومانو دپاره د ناستې کم بینچونه دغه چا ته پته لګي چا د ایجوکیټر کې سبق ویلي په بچي باندې په خپله ویلي نه ته پته لګي چا ته پته نه لګي نو هغوی اورېدلي دي چې یاره خپل بچي دې تعلیمي اداره کې دغه کړه نو الحمدلله تنګي ته چې کومه ده هغه تعلیمي اداره راله زه هغه مشرانو ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم چا چې د دې لپاره هڅې وکړي زموږ د ترقۍ دپاره هڅې وکړي نور کتونکو د پیس خبره چې ده نه هرې تعلیمي ادارې خپل یو پیس دی په هغې خلک ورکوي په هغې کې خلک بریک نه نیسي خو وایي چې زما بچي ښه تعلیم زده کړي او د هرې ادارې مطابق چې کوم دی نو هغه شانتي پیسونه چې کوم دی ورکړی کېږي موږ د هرې ادارې ستاینه کوو خو د ایجوکیټر چې کوم دی دا د پاکستان کې دې وخت کې مقبول ترینه تعلیمي اداره چې کومه ده هغه حسابېږي نو وختن په وختن بیا راځو بچه څه خپله پېژنګلونه سره وکړي جی زما نوم زاهد بادشاه دی جی
زه د ایجوکیټرز تنګي چې دی نو ډایرکټر یم او دا اداره مونږ جی کولو کړه او انشاءالله د 14-15 اپریل نه به مونږ کلاسونه سٹارټ کوو د پلی ګروپ نه والا تر د کلاس 5 پورې ٹھیک شو جی او نور څه تاسو ځای په چې د تعلیمي ادارې تمثیل توجه رااله دی وخت تنګي تاسو کې څومره ضرورت دی جی بګه خو ډېر وخت نه دا دغه خواهش و چې یاره په تنګي کې یو ښه تعلیمي اداره کولو کو زما بیک ګراوند هم د تعلیم سره دی چې ما تقریبا 13 سال چې دی نو په تعلیمي ادارو کې په یونایټډ سټیټس کې کار کړی دی کالج لیول باندې نو زما ډېر خواهش و خو بیا کیو کې زه دلته چې واپس رالم د سټیټس نه نو دلته زه چې دی په بینک کې زما جاب وشو نو هغې کې زه بیا ماته داسې ټایم نه میلاوېده نو کیونکې اوس زه ریټایر شوم نو د هغې نه پس چې دي نو مونږ دا اداره کولو کړه او امید دی چې ډېر ښه طریقې سره به مونږ دا چلو او هغه معیار به دلته ورکوو چې کوم په دې علاقه کې نشته دی او انشاءالله ډېر ښه دا به مخکې مونږ بوځو او دې کې مختلف کوم فیسیلیټیز چې دي چې هغه د یو ښه تعلیمي ادارې کې وي ټول به مونږ پرووایډ کوو او مونږ سره انشاءالله ایریا ډېره زیاته مونږ سره تقریبا 10 کناله ځای دی دې کې مونږ پارکینګ هم پرېښی دی دې کې مونږ جي نور د پلینګ فیلډ کرکټ فیلډ او دا ټول انتظامات به هم کوو وخت سره سره چې کله مونږ سره لوی ماشومان راشي اوس خو فلحال مونږ کوم واړه ماشومان چې دي نو د هغې کلاسونه نه مونږ شروع کوو او هغې نه داخلي جی او مونږ د دې کې چې ایډمیشن فیس دی دا د ایجوکیټر سټینډرډ چې دی دا 6000 روپۍ دي هغه مونږ نه اخلو د دې سیشن دپاره چې د خلکو ته اساني ملو شي ځکه چې فیس به هم ورکوي کتابونه به هم اخلي یونیفارم به هم اخلي نو هغه پرې ډېر بوج راځي نو مونږ فلحال چې دی نو هغه چې دی نو معاف کړې ده او نور چې دی د رجسټریشن شروع دی نو بس هر چا ته چې څوک ایډمیشن کول غواړي او درخواست وکړي ژر تر ژره 14-15 نه او خپل ایډمیشن 14-15 اپریل ځای په چې برانډ کوډي نو ایجوکیټر برانډ په تاسو کې توجه ایجوکیټرز چې دی نو دا د بیکن هاوس برانډ دی او دا په پاکستان کې د ټولو نه مقبول ترین برانډ دا د مقبول ترین په دې لحاظ سره دی چې ټیک شو په صوبه سرحد کې یا په چارسده تحصیل کې به نور سکولونه داسې وي چې هغوی سره به ډېر انرولمنټ وي خو آل پاکستان لیول باندې چې تاسو وګورئ نو په ایجوکیټرز کې په ټول پاکستان کې د ټولو نه زیات انرولمنټ دی او دا د ټولو نه ښه فرانچایز دی ټیک شو چې د بیکن هاوس چې دی دا نمبر 1 باندې دی د هغې فرانچایز دی فرق څه دی جی خو په ساده ژبو کې په پښتو کې مونږ ټول چې نور ادارو دي دا مونږ دې ته مقبول ترین ولې وایو ګوره جی مقبول ترین خو ته مونږ په دې ویو چې په ټول پاکستان کې کو تاسو انرولمنټ وګورئ نو ټول نه زیات انرولمنټس په ایجوکیټرز کې د فرق پکې دا دی چې دا ګوره دا فرانچایز سکول دی د دې کریکولم چې دی هغه که تاسو په تنګي کې سبق وایې که تاسو په پینډه کې وایې که تاسو په لاهور کې وایې چې کوم سبق مونږ دلته په کلاس کې خو همغه سبق به هغه تاسو په لاهور کې وایې ټیک شو جی او نور دې کې دا د جوړي دې ګوره جی د یو نېشنل کریکولم دی د مونږ خپل کتابونه خپل دغه چې دی د دې ورک بوک د دې کاپي د دې روزانه چې کوم ډیلی لیسن پلان دی دا ټول د ایجوکیټر ناراضي او دې کې لکه مونږ خپل څه دغه نشته چې دغه یو سکول دی هغه خپل کتابونه او خپل سیستم کمرو ته ورده او هغه کمرو ته ورده دې کې ټیکسټ بورډ کتابونه نه دا ټول د اکسفورد کتابونه ټول چې د ایجوکیټرز کتابونه دي او هغوی کې بیکن هاوس یو ډېر غټ دغه د اداره ده هغوی سره بیا د هغې د هر یو شي د ایکسپرټس دي هغه په لکه ډېر لویو تنخواګانو باندې دغه باندې هغوی نیولي دي هغوی د دې چې دی نګراني کوي د دې دغه کوي زمونږ چې دی نو ټیچرس چې دی هغه ټول مونږ د هغوی نه به اپروف کوو چې هغوی اوکې کړي نو بیا به هغه ټیچر مونږ ساتلی شو که نو مونږ به نه شو ساتلی او دا ټول جدي دا لکه د یو لوکل سکول ټیچرز مونږ جی انټرویو کړي دي او څه سلیکشن هم پکې کړی دی
هغه د پرنسپل سلیکشن هم مونږ کړی دی هغه به اوس مونږ هیډ آفس ته سبمیټ کوو چې د هغوی نه اوکې راشي نو امید دی چې د ورځ دوه کې به مونږ ټیچرز چې دی نو هغه راشي او کار به شروع صحیح ډیره زیاته مننه کتونکو زاهد باچا د ژوند 14 کاله چې کم دی په بهر ملکونو کې په تعلیمي ادارو کې تیر کړي دی هغه تجربه چې کومه ده نن موږ ته د ایجوکیټر په شکل کې په تنګي کې پرېږدي چې ادارې څومره زیاتېږي هغومره زموږ د تنګي چې کوم دی پرمختګ کوي موږ نورو خلکو ته هم وایو چې داسې مختلف برینډ دي چې هغه تنګي ته راشي او تنګي کې چې کوم دی نو وباسي دغه شانتې نور داسې سکولونه چې کوم دي په دې روډ باندې راغلي دي د هغوی موږ ستاینه کوو نن چې کوم دی موږ تاسو ته د ایجوکیټر په تنګي کې دا ښایو دا ګورئ کتونکو ښه دا دلته کې ماشومان چې کوم دی دا هغه چاته کمره کې دي چې بیا کارپېټ وي دې کې به کارپېټ وي او ماشومان په لاندې بره په دې کوڅو باندې باقاعده دوی ته چې کوم دی نو سکرین لګېدلې وي نو موږ تاسو ته ابتدایي دغه ښایو اصلي چې تاسو وایئ چې دې ته موږ د ابتدایي کمرې ښایي او دغه کمرې چې کوم دی نو دا همدغه شانتې ماشومان به ناست دي دې کې به ډېر چینج راځي ښه دا وګورئ دا یو کمره ښایي د دې کمرې به راشه ور مې لګوي دا کمره چې کومه ده دا وګورئ دلته کې دا سکرین باقاعده راغلی دي دا وګورئ تاسو وینئ ماشومانو اکټیویټي روم ماشومانو د ماشومانو کلونې به یې دلته کې دا پر کلاس کې خو دا یو مخې ته بچه صاحب خو د دې کمرې لږ دغه راته وښایي دا ټولو کمرو کې دا ډېر واړه ماشومان چې که نه جي ګوره پلی ګروپ کې د 3 کالو 3 نیمو کالو موږ یې چې کور کې نشي سنبالولی 4 کالو پورې ماشومان نو دوی باندې به ګوره چې داسې کتابونه نه بار کوئ چې هغه راشي او एकदम چې دی تاسو ورته وایئ چې یاره دا یو بیګ ورته ور واچوئ چې هغې 2 کیلو وزن یې هغه وړین نه شي نو دا دلته چې دی ایجوکیټرز دا سیسټم چې دی د ماشومانو مونټسري سیسټم چې دی دا اکټیویټي بیسډ دی لکه دې سره مونږ لکه سبق هم ښایو خو دا هغه سبق په ډیمونسټریشن په دغه باندې ښایو اکټیویټي روم کې دا ویږي چې دا ماشوم سهار راشي نو دې एकदम مونږ سبق ته نه کښېنو ټیک شو چې لاول دوی دلته کښېني دلته دغه شي خبرې اترې وکړي لکه دغه شي لکه بیا چې دی نو هغه کلاسروم ته لاړ شي د مونږ لکه کوشش دا دی چې ګوره ماشوم چې دی که نه جي چې هغه د کور نه راځي سکول ته نو چې هغه جاړي نه هغه په خوشحالۍ راځي چې مور او پلار ورته وایي یاره نن سکول ته نه شم بوتلی کار به دی هغه ورته وایي چې نه زه خامخا سکول ته ځم چې هغه دلته په سکول کې خوشحاله وي بل د هغه د مختلف لکه د هر یو شیز چې دی جي لکه د واشروم د اوبو د ګرمۍ د یخنۍ د دې مونږ ډېر خیال به ساتو چې دا کیونکې ډېر کم عمر ماشومان نو د دوی سره چې دی نو دا او دا کارپېټ به راکمره کړي نه جي کارپېټ خو صرف دې کې وي ځکه چې دلته دوی په لکه لوبې کوي دغه کوي لکه داسې په ځمکه باندې دوی ته سکرین به ورته لګېدلي او چې دلته به دوی ته به سکرین لګېدلي وي هغې باندې به مختلف چې دی شیزونه دوی ګوري او تقریبا هر یو لکه کلاس کې چې دوی دوه ګنټې کلاس کې تېرې کړي د هغې نه پس بیا د دوی بریک یې دلته راشي ملټي میډیا دغه وي او چې ملټي میډیا باندې دغه وګوري او لږ نور څه د دوی اکټیویټي دي هغه وکړي او بار مونږ سره هم پلی ګراونډ شته دی خو لکه ګرمي زیاته وي یخني زیاته وي نو بیا دوی دپاره یو ځای دی چې صحیح کتونکو لس کناله کمرشل ځای کې دا سکول دغه شوی دی او بیا زاهد باچا دي د سکول نه خو تعداد زیات شو نو دا دې خوځي نه چې کوم دي دا هم د دوی دي ښه کتونکو دا وګورئ دا کرسۍ لګېدلې دا ټیچر میز دی هغه المارۍ ده دا بورډ دی د 3 نیمو کالو د 2 نیمو کالو د 4 کالو ماشوم به ستاسو کور کې وي نو هغه د ایجوکیټر والا چې کوم دی یو ښه تعلیم یافته وګړی ښه بیا به دې خواته راشو وګورئ ښه دلته وایند اپ دلته کې دا تاسو وینئ چې باقاعده دلته هم چمن وي دغه چې کوم دی نو کینټین دغه دی اورئ ماحول باندې خبرو ډېر پرامن ماحول دی شور نشته ډېر پرامن ماحول د شور نه پاک ښکلې شینکۍ یو طرف ته بل طرف ته دې خوا هم سړک دې خوا هم سړک د دې شاته چې کوم دی دغه سپورټس کمپلیکس دی او نصر الله خټک خو په دې دی چې شاته چې کوم دی کور دی نو زه به د ایجوکیټر والا نه منیجمنټ نه ټول نه غوښتنه کوم چې د بچي خو به کې چې بالکل پرې وي بالکل
او که ناسن چې د ده بچیم پکې نشي پرې کولی که نه نو بیا موږ ته ورته اداره نه ده پکاره او دغه شانتې غریب له چې کوم دی نو هم ښه موقع ورکوي او بل زاید باچا دي چې کوم دي نو هغوی خپله خانداني د دې علاقې یو ډېر خدمتي میاګان دي نو باچیان دي او تاسو به باچیان پونه یې وینئ که نه نو هغه باچیان چې کوم دی هغه دا دي نو زمونږ د دې بچیانو نه ډېره تمه وه او هغه تمه چې کومه ده هغه امید چې کوم دی هغه زمونږ نن ترسره شو چې د ایجوکیټر یعنی تعلیم رڼا ده پوخه ده او بیا تعلیم دپاره چې کوم دی نو ښې ښې ادارې نو یو ډېره ښې اداره یې روړې ده راځئ خپل بچي داخل کې پر اپریل نه داخلي شروع کېږي او داخلي بالکل مفت یعنی 6,000 داخله بالکل تاسو نه مفت نو چې کوم سړی شوقمني دا نه چې زرته یې مورې بلې اداره پرېږده چې کوم شوقمني و دې فیس برداشت کولی شي نه خپل بچي دلته راولي او فیس کې مو تر 50% رعایت دی او په فیس کې مو ورسره 50% رعایت دی دا ډېره ښه خبره ده دا کوم پیکج چې دې وخت کې زاید باچا عارف باچا او دغه خاندان ورکوي دا ډېره ښه خبره ده ډېره مننه خوشحاله وباسم